صاحب ظالم ترین انسان ته د خپل پولیس د نرانو بدخوای دی آی جی صاحب ظلم دې کړی دی والله الله له به حساب ورکړي ایس پی صاحب ظلم دې کړی دی د دې ظلمي سره د دې دوراني سره دی ظلم کړی دی چې دی تا د دې تاڼې نه بدل کړی زما دې په رب قسم ان بطش ربک لشدید نن ته د یو ایم پی ګوټي نه یریږي ته د هغه نه یریږي هغه خو په د چرسو د پوډرو والا د آیسو والا د هر دې ایم پی ای چې دی د هر دې ایم ان ای چې دی د یو څو وټونو دپاره هغه دا بړواګان هم ساتلي د آیسو والا هم ساتلي دا پوډرو والا هم ساتلي د دې پشپناهي مخه کوي صرف د دې دپاره چې ماله به سبا له ووټ راکوي د خپل ضمیر سودا کوي بې غیرت ترین خلق دی بل نشته صاحب د معاشرې زهریله طبقه هم دغه ده نه دی چې زما امن جرګه د چا په بادرنګو باندې اوبه اچوي هغه کې یوه خوبي وه د چرسو خرڅولو والا د پوډرو خرڅولو والا د آیسو خرڅولو والا بړواګان اډو چلولو والا هغه خلک یې په ګولۍ ساړه کړي وو هغه یې کډه وړې وه چې کم خلک زما د معاشرې بچي تباه کوي بچی تباه کوي کالجونه او یونیورسټۍ تباه کوي سکولونه تباه کوي د آیسو باندې ککړ بچی راپاسي د مور په مری چړه راکاږي د پلار په مری چړه راکاږي شوکه کوي ډاکه کوي بیا چې کم کسان تښتېدلي وو د هغه په دور کې کم کسان تښتېدلي وو آیس فروش تښتېدلي وو منشیات فروش تښتېدلي وو بړواګان تښتېدلي وو جوارګر تښتېدلي وو کاډې وړې وې نن هغه بیا راله په اورېدو کې راځي ولې راله قانون واحد سړی و چې هغه ټولې محکمې سنبال کړې وي ایمان یې ولا تازه کړی و هغه سړی چې د چرسو د پوډرو چلولو والا خرڅولو والا بړواګانو اډې هر یو شی هغه بند کړی و زما په لارو کوڅو کې سټریټ کرایم نه و سنیچران نه و موټر سایکلې نه تښتېدې ایف آی آر به درج کېده عملاً به په هغې سیز باندې عمل کېده ځکه د صفت غیور او د اجمیر شاه د ملک سعد او زمونږ د رور عابد علي تصویر د شهیدانو د نرانو د باتورو سرلښکر سره لګېدلی دی څه شی و په هغه کې دغه قانون دغه آئین دغه دستور دغه ضابطه دغه قلم دغه تاڼه دغه کرسۍ څه شی هغه له جداګانه حیثیت هغه ورکړی و څه شی ورکړی و غالي چې نوم اخیستنو هغه به تښتېده د ټي ایم ای کار به هغه کوو د جهانګیري روډ به صفا سوتره و هلته د ټي ایم ای ضرورت نه و ریډۍ په خپل ځای باندې ولاړې جلوس چا نه ایسته جلسه چا نه کوله ما سره به کېناستو راته به وي یار وره چې ټرانسفارمر دې خراب شي والله ایس ډي او به دله وي د نو ټایم ټیکئ سړک ته مه روځې زه به ایس ډي او ایکسچینج جیل تا اچوم هغه نرو زما د کلي لارې کوڅې صفا وې زما په سړکونو باندې انکروچمنټ نه و هغه نن که موږ د چا انتظار کوو زما ځوانانو لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه امیده کېږئ ما موږ چې د چا انتظار کوو هغه سړی دا نه ده چې هغه غله نیولي دا نه ده چې هغه ډاکوان نیولي دا ځکه چې دا زما د امن جرګې مرام د ډي ایس پي صاحب دا زما د امن جرګې د سرلښکر سوچ او فکر دی او د هغې ترجماني ده په اخلاق کې کمی نه دی راغلی په سنیچنګ کې کمی نه دی راغلی په شوکه کې کمی نه دی راغلی د کورونو په کنډرو دروازې ماتولو کې کمی نه دی راغلی د جوارۍ په اډو کې کمی نه دی راغلی بلکې زه به دا ووایم چې ډېر په ادب او احترام سره چې موږ ولې هغه د دې ایوارډ لپاره منتخب کړو امان جرګه هیڅ پیسه چاله ایوارډ نه ورکوي امان جرګه ایوارډ ورکوي چې د امن جرګې که مرام دی زما سرلښکر کمال شاه باچا ناست دی بدل شو آئین بدل شو دستور بدل شو کم شی داسې وشو نه ما دا رور زما سره ولاړ دی دا د کیمرې د شیشې والا خلک عجیبه سوالونه کوي وای تاسو په کوم مقصد باندې اشفاق خان د دې شیزه منتخب کړی دی د دې مطلب دا دی چې سبا له خو به دا خلک وای چې یاره کني دی خو پولیس ته ایوارډونه شروع شو دی سره تعلق او یارانه شروع کړه
یاري ورسره شروع کړه. نو دی به څه د چا خلاف خبره وکړي؟ یا خانه زما واوره، زمونږ یو پولیس افسر چې دا 4 تصویرونه مباره لګولي دي لاندې چې کوم دي هغوی له دې الله ژوند ورکړي. زما ډي پي او صاحب خپل اصلاحات شروع کړي دي، هغه په منشیاتو باندې په دې نورو ګندګیریو باندې د غونډو شوګانو باقاعده 3 ورځې 4 ورځې پس اجلاس راغواړي، پروګرس ترې غواړي. نن که موږ د چا په انتظار کې یو، زما بچي ولاړ دي د 4-5 بجو نه په لار کې، هارون یې ځان سره نیولي، ګلونه یې په رکیبو کې نیولي، ستړي ستومانه شو راله. نو بچو ستړي کېږئ به نه ګورئ، د نرانو په انتظار کې په غنو بخپې کېدی، هغه په راتلو کې سنیچران وویشته، هغه را روان دی، راځي به تاسو له د ستاسو منډه به راځي. خو که چېرې لیټ شو نو ګرموئ به نه، ځکه چې هغه د عمل والا سړی دی، هغه د عمل والا سړی دی. زما ایسې چوګان زما دغه د پاروتي یو ایسې چو دی زمونږ رور دی، عجب دورانی زمونږ رور، زمونږ ځان دی، زمونږ زیګر دی. آی سواله ونیوه ایسې چو صاحب که لایو اورې نو واوره، تا ویلې چې زما ترجمانی، زما د امن سرلښکر باچا په مردان کې ستا ترجمانی کړې ده، او د هغه رور د هغه کشر د هغه سپایي ذوالفقار باچا د ستا ترجمانی کوي. وای آی جي کېتی کېتا، وای ډي پي او مردان ته، وای ډي آی جي مردان ته، چې که چېرې ته د خپل نر افسر حوصله شکني کې چې هغه د قانون مطابق کار کوي، هغه لګیا دی، هغه منشیات فروش ونیوه، تا ته پته ولګېده، ثبوت یې درکړه، دلیل یې درکړه، هر یو شی دلته درکړه، بیا ته د یو ایم پي اې نه دومره مجبوره شوې. ای د خدای بنده، دا کورسی د چا سره دوام نه ساتي. زما آی جي صاحب ته خو ډېر نر سړی، تا خو په عبدالعلي ډېر سټینډ اخیستی دی، ته خو ډېر نر سړی. که چېرې زما دا رور د مردان د پاروتي تاله دا پته ده، آی جي صاحب، دی آی جي صاحب تاله دا پته ده، ډي پي او صاحب دا تاله پته ده چې زما دا پولیس افسر نر دی، د قانون په لار باندې د ظالم خلاف آواز پورته کوي. افضل الجهاد من کان کلمة حق عند سلطان جائر، د ټولو نه بهترینه کلمه د حق ته، هغه د ظالم جابر قاهر حکمران یا په انسانانو کې د هغې خلاف ته. او بیا تا د دغې نر ځوان، د دې نر زلمي تا بدلی وکړه،